بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. چونکه محرم الحرام میاشت او دا د ډیر احترام او عظمت ولا میاشت د کې د لسم محرم الحرام روزي ډیر زیات فضیلت راغلی دی او پکار دغه د چې موږ د دې روزي اهتمام وکړو چې د باندې کم ثواب موږ تاسو ته ملويږي. یقینا اډ لوی عظمت هغه کې ډیر زیات ثواب دی. اور یو روایت کې راغلی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې افضل الصلاه بعد صلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل. ټول بهترین موز فرض منځونو د بعد د تهجد موز دی. او به فرمایلو افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. بیا ټول بهترینه روزه د رمضان مبارک د روزې نه پس محرم ولا روزه ده. دا صحیح مسلم روایت دی. اندغه رنګ بل یو روایت الترغیب والترهیب اور طبرانی نقل کړی دی حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ومن صام يوما من المحرم، چا د محرم کم ورځې کې روزه ونیوله، د محرم نه بلکې مطلقاً دا ویل چې کله هم روزه ونیوله بكل يوم 30 يوما، هر روزي په بدل کې وته د 10 روزو اجر ملويږي. نو مونږ تاسو ته پکار دغه ده چې محرم کې تقریبا هر ورځ روزانه پکار دي چې روزه ونیسو. او که بیا روزانه نه کیږي نه کم از کم چې کم روایت کې راغلي دي 9-10 محرم یا 10-11 محرم یعنی 2 ورځې کې خامخا اهتمام کول پکار دي. نو زموږ چې کم پاکستان ملګری دي هغه د تاریخ یاد وساتي 28 जुलाई बांधे 9 मुहर्रम दे और 29 जुलाई बांधे 10 मुहर्रम और 30 जुलाई बांधे 11 मुहर्रम. यानी 10 मुहर्रम पर 29 तारीख हफ्ते ورځ باندې دا نه پکار دا د موږ تاسو ته چې جمعې ورځ او یا هفته ورځ روزه ونیسو دغه ورځ او یا هفته او اتوار باندې روزه ونیسو. دي دوه روزو ډیر زیات فضیلت راغله او پکار دغه د چې موږ د اهتمام وکړو او ورسره ګناهونه معاف کیږي، درجه اوچتیږي او یو روزه ډیر په اجر باندې بدلیږي. نه د اهتمام کول پکار دي. تاریخونه ځان سره نوٹ کړئ، خاص کر زنانه د دې روزه ډیر اهتمام کوي. خو موږ تاسو د کوتاهي وجنه غیا خبرونه نه غیا غریبانه د دې روزه کم ثواب دیغه نه محرومي پاتې شي. نو هفته اتوار باندې روزه نیولل پکار دي اور یا جمعه هفته باندې یعنی 28 और 29 जुलाई में या 29 और 30 जुलाई बांधे और शरीय एतबार सरा 9-10 मुहर्रम और या 10-11 मुहर्रम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रुजू निवलल तौफीक माता हम नसीब की तास्ता हम नसीब की और इंशाल्लाह दे रुजू निवलल एहतिमाम हो को जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा.